بقره واستعینوا او مدد وغواړئ بالصبر په صبر سره والصلاه په مانځ سره وانها اکنندا لکبیره ډیر غټه ګناه ده غټه خبره ده الا مگر ندا علی الخاشعين په یریدونکو باندې دا اهم آیت دې د باندې ان شاء الله کوشش کوو چې پوه شو. واستعینوا استعانت مدد غختل تاسو خپل مدد وغواړئ په دې دوه اسلحو سره یا دوه ذرایع سره یا دوه وسیلو سره یو صبر یو مونز یو صبر یو مونز او دا ډېر ګران کار دی الله تعالی فرمایي ها خو چې یریږي هغه باندې صبر او خاص کر مونز دا به ګران نه وي چې هغه یریږي. صبر څه دی؟ صبر لفظي معنی چې کومه ده هغه دی ایثاردل روک نه ایثاردل. دغه د اردو معنی کې صبر دلک بدل دی عربی کې صبر ایثاردو ته ویل کیږي استقامت جمع کېدل او خاص کر دا لفظ استعماليږي د نیکی په لار کې د دې بیا درې کیفیتونه وي د صبر. یو ده صبر په نیکی کولو دغه جاره نیکی ګرانه ده اوس تاسو په دې یخنی کې کور نه راغلی شمم ده یا سالم ده او شپم ده او شل خبرې دي دا اسانه خبره خو نه ده. نو صبر په یو کوي صبر مطلب دا چې په دې کار باندې استقامت اختیار کوي مستقل کوي مسلسل کوي چې الله رضا ده پاره الله دیو کې چې الله رضا ده پاره. دویم ده صبر عن السیئات ګناه نه صبر کول دغه چې ګناه خوګي لکه بدکاری خوګه ده اغلا خوګه ده غیبت خوګ ده وغیرہ دغه سنور موسیقي خوګه ده نو دین ځان ایثار کې خو ثابت قدمی سره ایثار کې یو غار یا بای چانس نه مستقل مزاجی سره دا دویم صورت ده صبر. دریم ده صبر علی المصائب په مصیبتونو باندې صبر دغه چې دلاره کې مشکلات خامخا راځي نه هغه مشکلاتو کې کنزل الزام لګیدل وهل ټکول کړي نه وستل جهاد کې زخمیان مړي درد دا ارڅ برازي په دلاره کې ناغه باندې بس صبر کوي. دا درې وړه صورتونه مراد دي. اوس چې هر عمل ته دات برابر کې معنی او مکه ده منځ کوا باقاعده کوا مستقل مزاجي سره کوا ګنا نه کوي مستقل مزاجي سره مکوا کلک شپي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیر عبادت خو چې وقتی وي د دې هغه ثواب نه دی چې لږ عبادت کې خو مستقل دی وي ا ډیر ثواب دی په مقابله د هغه عبادت کې چې ته یو واره ډیر زیات وکي ناغه مقابله کې لږ لږ کوا خو مستقل کوا. نو دې ته ویل کېږي صبر. صبر باندې لږ ځان پوي کوي ځکه چې دا دومره اهمه خبره ده موږ خو ډیر اسانه سره وایو او تقریر انداز کې موږ وایو د سامع انداز کې واورو. صبر داس یو شی دی چې دا معاشره بدلای بالکل صبر سره معاشره بدلی صبر سره معاشره بدلی ټول معاشره صبر سره بدلی. یعنی که تاسو ته د دې اوس عملی نمونه خایمنو خبر ډیره زیاته وګد شي مونږ چې قطار کې ولاړو ولی بل ته ځای نه ورکو مونږ چې دا گاډو کې کینو دا یو بل ته ولی ځای نه ورکو مونږ په دې بیلونو باندې جګړه کوو دا ولی داسې کوو مونږ په دې اشارو باندې چې ودرېګو په دې سره اشاره باندې ولی منډه وو دا بل ته ولی لار بندو همدا رنګ خدای او جګړه ولی دا دغه چې یا خدای صبر نه کوي یا سړی صبر نه کوي د بچیو د پلار ولې جګړه ده همدا غرنګ دا ټول هر شی د معاشره هر بدی چې راواخلې د معاشره د دې علاج صبر ده. د علاج صبر ماده پیدا شو بس بیا مشکلات نشته بس خیر دی. د دې څو ایتونه تاسو ووري نو خبر ان شاء الله واضح کیږي. الله تعالی دې واضحه کی. سوره بقره آیت نمبر 157 157 152 تاسو راوړوي نو څو ایتونه به تاسو ووري. سوره بقره آیت نمبر 152 یا ایها الذین آمنو دا یا ایها الذین آمنو چې راشي دا په خپل ډېر د مینی आवाज د الله طرف نه یعنی ای زما باندې ایمان راوړونکو یا ای زما ډلې یا ای زما خپلوانو دا د مینی لفظ ډېر زیات نو دی وجنه دې ته اسه خبره د قران منل ضروری ده خدا د مینی نه ډک نه پام دغه انداز کې تاسو هم اورئ. استعینوا مدد وغواړئ بالصبر په صبر سره والصلاه په مانځ سره ان الله بشکل تعالی مع الصابرین دا ملګری د صابرانو دی. دا غټه خبره ده بس الله دې ملګری دی صبر کوه الله دې ملګری دی. خور لور خپره بچي صبر کوه الله دې ملګری دی. مشکلات دي غمونه دي البچي صبر کوه الله دې ملګری دی. مړه دې صبر کوه الله دې ملګری دی. یعنی دا څه شی دنیا کې نشته چې ته صبر پکې وکړې ته معاشره خوګه نشي بیا
خولي شي خسته شي. قران کومګه کوایو هر وخت دا خبره کو ډیر په جرأت سره کو چې داسې ټکه قران کې نشته چې هغه په معاشره کې ضرورت وي کیږي نه. اوس سړی وای چې اخر د خواخ او د خزي د انګور جګړه چرته ده هم دی آیات کې ده انګور دې صبر وکړي نو څه جلبو شي خواخ دې صبر وکړي نو څه جلبو شي. او چې صبر وکړو نو یو ما یو الګ نه پښتنو کو زما ملګری ده سړی ده خلینه مې الګ کوته هغه ته مې تاسو خور ډیره پریشان او خفګانی کې و څه صورتحال ده وای هغه تعالی تعالی داسې یو نعمت ورکړی ده چې بس هغه هیڅ پریشانی نشته. نماز به کې لګ لالچ پیدا وشي چې دا څه داسې نعمت ده نماز کې وای هغه تعالی صبر ورکړي بس هغه تعالی صبر ورکړي هیڅ پریشانی نشته. او څومره ده مرګ پوري مرکله ده د موږ د تیر خلک مو ګورو د خپل ځان مو ګورو او به په ورځو په ګنټوي تقسیم کړو بیا لاړ کمیږي بهرال. نو الله فرمایي ولا تقول ما وایتا سليمان اغا چاته یقتل چمړ شي فی سبیل الله د الله په لار کې اموات مړه بل احیاء بلکې دای ژوند دي ولا تشعرون ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پويږئ ولا نبلونکم لام تاکید د پاره ده خامخا آزمائش کوي تاسو بشین په یوشي سره من الخوف د يرنا دا زین جوړ کوي دا زین جوړوي دي ته تیاروي الله به زما خامخا امتحان کوي په یرا والجوع پلوغا ونقص من الاموال په نقصان د مالونو کاروبار وغیرہ نقصان بل والانفس په ځانونو مړې درد وغیرہ والثمرات د میوه مهنت په میوه دا او یا اسمه ودا هر څه چیرې وبشر الصابرین او زیر ورک صابران تا زیر ورک صابران دا الله موږ ذهن جوړي تعالی موږ تیاری په صبر باندې نو چې مشکلات راشي چې ته تیار نو خبره ختمه ده او خبره نشته بیا. الذين دعا کسان دي اذا اصابتهم مصیبه قلت ورسیږي دي ته مصیبت تکلیف قالوا دي بیا وای انا لله وانا الیه راجعون یقینا موږ هم د الله یو دا څه چې ودان د الله موږ هم د الله یو موږ واپس کیږو الله ته. نو اولئک علیهم صلوات دا ډېر عجیب ټکه ده موږ ډېر په تیزی سره وایو ځان په نه پویو لکه موږ وایو کنه دا شیغان شکل د درود شریف आवाज کوي کنه دا شیغان دا وایي ټکه ډېر مزیدار دی وایي صلوات نبی ټول اللهم صل علی محمد خپل طریقه ده کنه او کله کله وایي صلوات په आवाज بلند په اوچت आवाज باندې وایي بیا وایي. نو د صلوات موږ ذهن کې دا ده د ما چې تاسو ته د پویدو د پاره یو لطیفه پېښانی وایي دا زموږ ذهن کې دا ده چې دا خلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ده نه الله پتاسو هم درود ویل دي صلوات درود دي نعمتونه دي رحمتونه دي مهربانيان دي شفقت ته مزيدي چې څومره ټکی په دي صلوات کې معنی کې راځي دا ټول کنه مراد ده چا د پاره هغه چا د پاره من ربهم در رب طرفنا ورحمت واولئک هم المهتدون او خاص خبره ده چې په هدایت باندې دي الله تعالی طرفنا چې کله په دې مشکلات او مسایلو کې صبر وکړي سړی. سورہ آل عمران 200 نمبر آیت کے اللہ فرمائی سورہ آل عمران آیت نمبر 200 یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو اصبروا صبرو کئی وصابروا اور ډیر صبرو کئی دوړ یو شان دي ټکی دي خو دریم ټکی مبالغه ده د مبالغه معنی دا ده چې د صبر علم بردار جوړ شي د صبر نمونه جوړ شي خلق ته او خای چې داسې صبر کوونکې ما بالکل هم دغه مطلب ده معنی ده. نو وصابروا ورابطوا او مضبوط شي یا یو بل سره ربط یا د منځ په انتظار کې یا د جهاد په انتظار کې واتقوا الله ويرجوا د الله نه لعلکم تفلحون د لپاره چې تاسو کامیاب شئ. ګور اصبروا وصابروا صبر وکئ خو صرف صبر خپل کوي ما د صبر علم بردار جوړ شي نور خلق دم نمونه جوړ شي. که تاسو خیال کړی وي په کلی کې مړې وشي کنه معصوم ځوان وغیرہ الله دې مغفرت نصیب کی چا چې شي او الله تعالی دې موږ ته هم د ایمان سره مرګ راکړي. نو بیا خلک نصیحتونه کوي خذ تم سړو تم یرا ژړه ما خپکیګه ما یا کیګه ما تا پلانې خذلې دې او څومره صبر وکاو او دلته چې صبر کړي کورونو کې موږ یادو چاره وګوره مور مړو داسې صبر سره ناستوا او زوی مړو داسې صبر سره ناستوا د تصابیر وای دا د صبر علمبردار شو دا د صبر نمونه شو نور خلقو د پاره دا نور خلقو د پاره نمونه شو او بلې په نصیحت کې یادای چې داسې صبر کوله کا فلانه یا لکه فلانه وغیرہ.
نو دا دین ورستو دا بل آیت تاسو راوړوي سورہ فضیلت آیت نمبر 34 حامیم سجدہ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ته 34 نمبر آیت دغه ځکه چې دا تاسو سره تعلق ته تاسو باره کې زمونږه سوچ دا ده ان شاء الله چرپ کوي چې تاسو یوازې د قرآنی کریم زده کون کې نه یی بلکې تاسو د قرآنی کریم رسون کې یی مبلغین یی تاسو دعیان یی د دین د قرآن دلته نه تاسو دا خبره چې زده کیږي ان شاء الله چرپ کوي الله تعالی دې تاسو نام دک کاروالي او دا بهترین عمل بل بیا مقابله نه کیږي بیا نو دیو جنا دغه آیاتونو کې د داعی لپاره ډیر زیات خسته سبق ته مخکې دلته ویل شوی هم ده خو دې موضوع سره برابر دي نو تاسګي به وشي بیا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ندی برابر الحسنه خ ولا السيئه نبد خو بد برابر ندی دا اصل کې چې کله ته دعوت ورکې تاغه دعوت کې بتا مقابله راځي څوک به درته وایي ته خراب شي څوک به ته گمراه شي څوک به ته وابي شي څوک به درته وایي پلانې شي څوک به درته وایي وغیرہ 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 خبرې دی خلک کوي نو الله تعالی نصیحت کوي تا چې دا بد او نیک دا برابر نه دي هغه بد وایي ته په بد جواب مور کا ته په بد جواب مور کا هغه ته د پر بدی خوغه ته ورته بدی مخوخه هغه ته د پاره د اتا چې کم خواله شروع کړي ده په دې تاسو را کستو کې نه کوي نه ته هغه د پاره جنت خوخ کا هغه د پاره پریشان شه هغه ته هدایت ذریعہ جوړ شه چې هغه ته په مقابله کې الله تعالی هدایت طرف تراولي هم دا غرنګي تفصیلی ټول ده خلاصہ دا ده چې ګوري بدی سره ځان په بد باندې کړهو ما نیک او بد سره برابر نه کاغه عمل کار کې دی او کاغه په سړی په دي اخلاقو کې دی او کاغه په یو دعوت په یو خبرې کې دی وغیرہ یو ادفع دفاعك خپل ځان دفاعك بالتي هغه طریقہ هي چې هغه طریقہ احسن ډېر خپل ده احسن ډېر خپل ده د خپل ځان دفاع په خصورت کې وکا هغه ول استغفر ته ورته دعا وکا هغه وای ته مور فلانه ته ورته دعا وکا هغه بدی کوي ته ور سره نیک دا ډېر ګران کار دی دا اسانه خبره خو نه خود دلته خو ته د الله نمائنده یا د الله داعیه یا الله تربلی چې کله دې طرف ته توجه برابر شي نو بیا الله فرمایي دفاع وکا خو په خې طریقې دفاع وکا یو فاذا الذي بينك وبينه نو هغه سره چې ستاو دغه په منځ کې عداوت دشمنی ده کانه ولی حمیم دا بداسي شي دوست ولی دوست وای حمیم گرم جوشا دا وستا زړه پوری دوست شي بیا خلاصې ته د اخلاقی شکست ورکا تبدی مکو تبد موایا تبد مخوخوا اسی ساده وانت خبرې موږ کوو بیا سړی خپوي کنه کله چې موږ د شپې ډرایوینګ کوو کنه مخامخ گاډي روانې شپې هغه لایټونه اوچتي موږ ورته اشاره کوو چې راکنه لایټونه ټیټ کچ کله نه ټیټي بیا موږ څه کوو دغه څه اړه خبره دغه په تور مثال خپل ژوندۍ زموږ دغه سی سره ځان سره پويږي اوم دکرن کې هر خبره مونږ ته چې څوک واده ته ونه غواړي بیا مونږ څه کوو مونږ نه غواړو دغه مونږ ته نه وایي بداله د خلاف هغه بدی کړی وته مکه او د دې اصل نتیجه د کبر ده د کبر نشانی دي دا او الله کبر بدی شي ډیر زیات الله عاجزی خوخی الله عاجزی خوخی کبر خو بدی بارل نو الله فرمایي استاو دغه په منځ کې به زه داسې زیات دوستی جوړه کما چې هغه بستا ګرم دوست شي خدا ګرم دوست ته وای ګرم دوست ته وای چې داستا ملګری شو بل دي کې بستا مخالفت کوي نو ستا الله ز برسیدل نه وی هغه بستا جواب ورکړي ابدا ځکه چې عمل غره شوی دی او کار به چرته نشي کار به تا کړی دلته نه الله دې موږ تاسو توفیق راکړي بیا سورته شورا آیت نمبر 43 بس تاسو راوي ما ولمن صبر وغفر ان د دې آیت یو آیت پاتې شو د سورې فضیلت وما يلقاها او نملاویږي د دواړه د صبر د ماده الا الذين صبروا مگر هغه چاته چې صبر وکي او ما يلقاها الا ذو حظ عظیم یعنی دا ډېر غټ صفاتونه دي چې بل بکنزل کوي او ته ورته صبر کوي خدا د برخي خاوند ته ملاویږي او هغه چاته ملاویږي چې هغه صبر کوي او سوره شورا آیت نمبر 43 کې الله تعالی فرمایي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور
دا د لوی د عزم د کارونو نه دي دا صبر کول. سوره مدثر کې راړوي ما چې کله الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته باقاعده حکم کوي چې وزاده کار کوا. ما تاسو ته ویل کنه چې تاسو د پاره زمونږ کوم سوچ ته هغه د قران د آیان یې د پارتي او د مسلکونو نه د قران. نو چې کوم خبره قران کې دا د یو دعای د پاره چې هغه تاسو په ذهن کې وی هم او دا تصور کوئ دا موږ د پاره دی الله تعالی ویل دي. نو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله الله تعالی حکم کوي چې اوس اوزا د بیان کا نو یا ایها المدثر قم ادرگا فانذر خلق يروا قم فانذر وربك فكبر او د الله لوی بیان کا به اور پسې ولربك فاصبر الله د پاره صبر وکا الله د پاره صبر وکا. د خاص انداز ستاد د معاشرین او رستو ستا په د دعوت کې د یو خاص سری دا او کته ارمت غسناک او جذباتی او غیره. نو به خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې کته داسې شی لنفذو من حولک د خلق بتا چاپیر نه وتختی بیا د ټولو خلاصہ په سورته عصر کې ده. سلور شیونه الله خدلی دي چې هغه لازم دی هغه نه بغیر مسلمان پاتې کیدل نشي سره. والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ په دې گوادا یاد مازدیګر دا وخت چې انسان په توان کې ده الا الذين ها کسان امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا شرایط د ایمان د پاره نه بغیر مؤمن کیدل نشي سره. جی دنه بغیر سره مؤمن کې دل نشي. الله تعالی دې موږ تاسو مسلمانان کی همدارنګي یو وګد حدیث ته ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي څوک چې په خپل زبانی زور لګئی یعنی کوشش کوي د صبر کولو الله ورته صبر توفیق ورکړي. بخاری شریف حدیث ده. یعنی که څوک دا کار کوي کول غواړي نو الله ورته توفیق ورکړي. عمر رضی الله عنه فرمایي چې مونږه بهترینه ژوندۍ په صبر کې ومندله. دا بخاری شریف حدیث ده. مونږه بهترینه ژوندۍ د صبر په نتیجه کې ومندله. انس بن مالک یو واقع بیانوي چې یو وری مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو په یو ادریبه کې یو قبر باندې خزه ناستا او ډېر بد حال کو بچي مړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې صبر کوه بچی دی الله بدل درکې. ناغه ورته وي ته خبره زما د زړه زما د زړه ټوکړه واو زما دا وغیرہ وغیرہ. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خجاړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان شته نو کس ورته ویل چې تا نه پیژند وایدا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ډېر پریشان شو غبراو شو. نور پسې لاړه او معافی ته وختله چې ما ته پیژندل نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې صبر په ابتدا کې کیږي. دا ډېر اهم حدیث دی. صبر په ابتدا کې کیږي. مونږ چې کله وژاړو او وخت مونږ چې شي او حالات مون بدل شي او ناکام شو ا د سپی تختدلی روټي شي چې کله خمنډ اور پسې وو چې لاس ته ناراضي نو به اور پسې وي چې الله په نوم دراغله دغه لاس ته راځي نه لاس تختدلی نو صبر مو دغه سره نه. صبر په ابتدا کې وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر په ابتدا کې. بخاری شریف حدیث ده. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ورځ کور کې ناستو ما د دروازې د چوکاټ نه مسترګې غړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا اطلاع راوړه چې جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو. ډېر خفه شو. هغه سره زید بن حارثه هم شهید شو. نو ډېر زیات خفه شو. د خفقان کې ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د جعفر کول ور ډېر جاړي وای ورته ورته چې غلی شي. نو لاړو بیا راغلو و یا رسول الله نه مني وای بیا ورته ورته چې غلی شي. بیا لاړو بیا راغلو و یا رسول الله نه مني وای بیا ورشه غلی کوته. ناډیر غصه کې دریم دلی وایي نو چې بیا راغلو و یا رسول الله نه مني وای خاوري ویسا دغه په خلو کې ور واچو د په مړی کې او د جعفر غونډه سره مړ شوی دی. هغه باوجود مخکې تاسو واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې چا په مصیبت کې اویلی چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني فی مصیبتی واخلف لي خيرا منها الله بغنه بهتر ورکی. او یو واقعه هم د ام سلمہ چې کله هغه خاوند وفات شو ابو سلمہ نو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انا لله و انا الیه راجعون وایا الله بغنه بهتر وکي. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مستاسو مور وایي چې ما ویلي چې ابو سلمہ نه بل خصو کی چې ما ته الله راکی. خبر الماد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دا انا لله و انا الیه راجعون دعا می کوله. نو ورځ تیر نه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نکاح پیغام راوستو. نو ماته د ابو سلمہ په مقابله کې رسول الله ملاو صلی الله علیه و علیه وسلم
دا چې کله سره دغه ایمان سره او دغه سره په خله باندې نه دغه باندې سره وای. مسلم شریف حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها نے روایت ته چې کله د مسلمان په خپې کې یو ازغه هم چباو شي ان ډیر معمولی تکلیف ورته ورسی او دې په صبر وکي نو الله تعالی د دې په بدلی هم د ګناه الله تعالی میټاوي ورته دا دومره تکلیف ولا ته الا دا چې دا به صبر نشي. هم دا غرانګه عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ابن عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما زنانا خاص کر څوک زنانا دا کار کوي هغه خپل نن سبا خو زمونږ شاګانم کوي خپل غریبان اوشلای یا چغي وਹੀ دا زمونږ نه ده همدا غرانګه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې بچی مړ شي او دې په صبر وکړي به جنت ته ځي. یو صحابي عرض وکړ ابو ذر دانو چې ما دوا وای کدو وي هم یو عرض وکړ چې یو وای کيو وي هم چې دې په صبر وکړي. د یو بل بهترین حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم الله تعالی واخلي نو بیا فرشتون الله پختنه کوي تاسو غفلانه ماشوم سا واغسته وای هاو وای تاسو د هغه د زړه ټوکړه واغسته وای هاو تاسو هغه چې ور سره مینا وغم واغسته وای هاو وای هغه سړی څه وایي هغه صبر وکړه الله تعالی ستاسو په فیصله باندې راضي وو وای گواه اوسېږي ما طرف نه غده پاره یو کور د بیت الحمد د صبر په نتیجه کې. همدارنګه ابو سعید رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې څوک غواړي زور کوما څومره غواړي زور کوما او رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هم دا څه چې براغل چا به غوښتل خو که یو سړی قناعت کوي او نه غواړي سوال نه کوي نو الله به په نه غوښتو کې د هغه ضرورتونه الله تعالی پوره کوي. ان غوښتل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه نور حدیث دې په باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن معاملې ډېره عجیبه ده یا به خوشحالي وي یا به خفګانی او دواړو صورتونو کې جنت ته که خوشاله وي نو شکر ده نو شکر بدله جنت ته او که خپي نو صبر ده د صبر بدله جنت ته. نو دا ډیره غټه خبره ده چې هغه د پاره همدارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن سړی او مؤمن زنانه باندې د بچی د مال د هر هغه شی چې د تعالی ورکړي دي هغه ازمایش کې الله پر راولي د دې لپاره چې د ګناهونو په معاف شي او د ګناهونو په معاف کیږي خو چې صبر وکړي دې صبر وکي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابو چې تبوا او برغلون بیا به ورته ویل چې صبر کوا د تبه چې کومه د ګناهونو د سوځیدلو ذریعہ ده د ګناهونو د سوځیدلو ذریعہ ده. الله دې موږ تاسو معاف کړي. دویم شکه ټکه و په دې آیت کې چې واستعینوا بالصبر والصلاه د منځباري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې کله به مشکل راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فورا منځ شروع کو منځ ته به توجه وکړه لکه څنګه چې موږ نوافل وغیرہ خپل منځ خو به اسم کو کنه خو اسم سره کوي خامخه اضافي منځونه. رسول الله بخاری شریف کې ابو داود کې حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله پریشان شو نو مانځه باندې به ودرېدو مونږ وکاو. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ چې کله بدر ته ووتو نو ډیره زیاته د پریشانی شپه وا ځکه چې دشمن زور اورو او بد هغه په قبضه کې نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې مونږ ودو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه په ولاړی باندې تیر کا او الله ته سوال کو چې الله تعالی ما سره امداد وکړي. همدارنګه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په سفر کې هغه خبر شو چې ستا غورور وفات شو نو اوې در ول خپل سوالی او کوش شو او په مانځ باندې ودرېدو دغه چې مونږ داسې یو شی دی چې دا انسان ته صبر ورکړي اصله داسې ده. وانها لکبیره یقینا دا غټه خبره ده اسانه خبره نه ده خو نه ده ګرانه الا مگر علی الخاشعين په خشوع کوونکو باندې. خشوع څه ته وایي؟ عاجزی فروتنی انتهائی عاجزی ته ویل کیږي. دغه به نور احکامات هم دي خو صرف تاسو یو دوا آیتونه ووري یو 4-5 منټه وخت کشته دي کړه الله تعالی توفیق راکړي چې رسول الله تعالی فرمایي په سوره مؤمنون کې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لک توجه وکي خامخا قد پتاکیک سره افلح المؤمنون کامیاب دي مؤمنان ماضی څنګه کامیاب دي یعنی دغه شک نشته. علوم باندې صفت څه ده الذين هم في صلاتهم خاشعون چې دې په مانځ کې خشوع کوي عاجزي کوي. بعض علما بلکې اکثر علما هغه دا وایي چې دا خشوع په مانځ کې فرض ده دینه بغیر منځ کیږي نه ځکه چې الته د منافقینو نشان ده د مانځ کې سستی کول چې کله ودرېږي مانځ ته قام کسالا سوس پوس به توجه سره
ولا یذکرون الله الا قلیلا، نه یادای الله تعالی مگر لګ. نو دې مطلب دا دی چې د مؤمن مون به هغه وی چې پاره کې به خشوع وي، عاجزی، توجه. د دې به تفصیل په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو سړی داسې ګری کې ګوتی وهالي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله د پزړه کې خشوع وي نو د په لاس کې هم خشوع وي، کله په پزړه کې خشوع وي. یو ډېر خطرناک حدیث دی، الله دې موږ تاسو بچ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل یقینا یو سړی لا ينصرف تلار بشي مانځه ته واپس بشي وی ود د پاره الا 10 مگر لسم حصہ صلاته د مانځه مستلاړو مونږ یو کړو بدل بنه ملاويږي مگر لسم حصہ. بل سړی بوي نه حصہ، بل سړی بوي اتم حصہ، بل بوي وما بل شپګما پنځما څلورما دریما او نیمه. ان یوې سنه هم به نیمه دومره بوي چې دې ته به ملاو شي. ځکه چې دې به مونږ هغه توجه سره نه کړي چې څنګه مونږ دی، بلکې هغه کې به دې 10% حاضری کړي، 9% حاضری وکړي، 8% حاضری وکړي، او یا بدنه هم ته کم کړي. نو هغه ته به د هغه د حاضری او د خشوع په بنیاد باندې اجر به ملاويږي. ورته څومره چې هغه په مانځ کې حاضر وو هغه مر اجر به ملاويږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مال ورکول سره مال کمیږي نه، او معافی کول سره انسان کې عاجزی کول سره درجه کمیږي نه. نو تاسو عاجزی کوئ، او دلته عاجزی نه مراد خشوع ده. خدا منځ خبره ول ختمه کوم کبه ټیم نشو ملاوم نو منټ نیم پاتې ده. یو عجیب حدیث ته ډیر زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبر کې یو سړی ته حکم وشو چې سل دوري وای مسلمان دی. دا سړی به الله ته سوال وکړي چې یا الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، ما باندې رحم وکړه، ما باندې رحم وکړه. الله به وای خننان وای، بیا به سوال کوي، بیا وای خاټان وای، بیا به سوال کوي، قصتان وای، بیا به سوال کوي، قچیان وای. ها 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 یو تبراشي، یو تبراشي. بیا به الله تعالی وای چې نه دا یو خامخه وای. نو دا یو فرشته براشي او د اور دغه هغه به وای په ګرز باندې. او دیو حدیثو کې الفاظ وګدي وګدل په چوڑا حدیث ته چې سل غزخ کتا سل کاله په یو کې دي، او دا به دومره پریشانی په دی وی کوړې سره وی هغه سره. نو چې کله به راشي نو الله نه به پښتنه وکړي چې یا الله ته ماته سزا راکړه، او دومره سزا دې راکړه، خو په دې مې پوهیږي چې په څه باندې راکړه. دغه ما عمل خدا سي ماته نه معلومیږي دومره غټي ګناونه مکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلانه مونستا په توجه سره نه وکړي، خشوع نوا. دا خشوع ولا خبر نه ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ځکه چې تاو د الله تعلق ته مثلا تاسو دلته ناست یې، تاسو دې انداز کې کور کې کینې ډېر کم، بلکې کولاو تکیه هغه دا یو مشراشي به څنګه کینې، کاغه نه مشراشي به څنګه کینې، کاغه نه مشراشي به څنګه موږ ودرېګو. نو اوس الله تعالی د شان او شوکت د قدرت او طاقت ته وګوره، هغه په مخ کې مونږ ولاړیو او بیا مونږ ولاړې دوه ګوره د آیا برابر دي، دا سره میچ خوري، دا سره میچ نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما دی امت نه به اول خشوع ختميږي، اول به خشوع ختميږي، برهان چې راځي اول به خشوع تلری شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مات ته بلار شي صفونه بډکی، خو یو کس بداسونه ګوره چې خشوع سره منځ کوي، یاغه بلکې موږ باندې جوړو چې زر کوا دغه چې دا بیړه دغه بیړه دغه جلدی دا. بهرال آیتونه نورم ډیر دي، خدا خشوع کول دا د مانځه هغه ضروری جز دی چې د سره مون صحیح کیږي. اخر حدیث تاسو اور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سه مونږ کوا چې ته الله ګوري ارنی کی خدای دغه مانځه سے کړ دې، او کدا سه نشي کوي کم از کم دا تصور جوړ کا چې ما الله ګوري. تاسو یقین پر ابو کې تاسو ته وایم به حیثیت استاد وایم یا اسی چې تاسو ما تصور کړه ولې تاسو لک توجه دا سیو کوي مونږ دا سیو کوشش وکړي هغه منځه هغه سجدي خوان بیا وګورئ تاسو یاره الله غواړي تاسو سر اوچت دوه ته بزرنه کیږي چې سر اوچت کما او تا جواب کوي الله تعالی باقاعده استاد خبره کچې دا چې خشوع پیدا شوا او چې سړی کوشش کوي به ملاويږي. الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړي. محترم آیا پیران